زمونږ په علاقه کې رسم دا دی چې ښځه د پلار کور که رځي یا راځي یا د بل ضرورت دپاره د کور نه وځي لکه اسپتال وغیره شو، نو د دې ټولو کارونو دپاره د خاوند رور یعنی د ښځې لیور هغه دا کارونه کوي. کو چېرته دا کار خاوند په خپله وکړي چې په ښځه پسې لاړ شي د پلار د کوره یې راولي یا یې بوځي، نو دغه سړی په خپل کور کې هم او په بار په کلي او په محله کې ډیر کمزوری سړی حسابیږي. د شریعت په رڼا کې جواب راکړئ. الجواب: دا خو داسې رسم دی چې د شریعت هم خلاف دی او د غیرت هم خلاف دی. چې کوم خاوند خپل ښځه په خپله د پلار کره بیایي او واپس یې راولي، نو هغه ته په معاشره کې سپک کتلی کیږي، او کوم خاوند چې خپله ښځه د پردي سړي سره لیږي او بیا یې په هغه باندې واپس راولي، نو هغه ته خلک دروند ګوري. عجیبه خبره ده. تاسو به وایئ چې لیور څنګه پردی سړی دی، دا خو د دې سړي رور دی. نو دا په خپل ځای باندې خو زه د پردې متعلق خبره کوم چې په باب د پرده کې لیور په شان د پردي سړي دی. څنګه چې د پردي سړي نه پرده فرض ده، دغه شانتې د لیور نه هم پرده فرض ده. بلکې د لیور متعلق د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو چې آیا د لیور نه پرده شته او کو نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی لیور چې دی دا خو مرګ دی. څه معنا؟ څنګه چې سړی د مرګ نه ځان بچ کوي او تښتي، نو داسې د لیور نه ځان بچ کا. دا ځکه چې اکثر د ده سره په کور کې هغه میل میلاپ زیات وي، نو اکثر فتنه بیا دغلته کې واقع کیږي. نو دا بالکل غلط رسم دی. لیور چې دی دا د ده نه فرده لازم ده. اوس به بعضې کسان دا وایي چې مولانا صاحب چې د لیور نه فرده ده، نو زمونږ خو غریبي ده، مونږ په یو کور کې رونه پاتې کیږو، نو دغلته کې مونږ څه وکړو؟ نو دغلته کې هم پرده کیږي که نه؟ شریک کور کې ولې پرده نه کیږي؟ ته خپل وس مطابق خو پرده وکړه که نه. په کور کې د ښځه نشته، مور نشته، خور نشته، نو بس ورندار ته د لرې نه د یو کار ووایه، هغه دې تا ته په پرده کې راوړي او کیدي دي. حتی لوسه ته چې کور ته لاړ شي، نو بار مه کېنه په برنډه کې، په غولي کې مه کېنه، خپلې کمرې ته ځه، هلته کېنه. بې ضرورته ناسته د ورندارانو سره مه کوه. زمونږ خلکو اجازت د دې خبرې غواړي چې دی د ورندار سره سفر وکړي، دی د ورندار سره ګپ شپ ولګوي، د هغې سره د کېنې خنداګانې دې وکړي. د دې شریعت چېرته هم اجازت نه ورکوي. نو چې د لیور متعلق دا حکم دی، د خاوند چې کم ورور دی چې د ده نه به پرده کوي. اخوا بیا نورې رشتې، د خاوند د ماما زوی، د تره زوی، د ترور زوی، دا د دوی نه خو پرده بیا بدطریقه ولا ښځې له فرض ده. یا د ښځې چې کم اخوا رشته دار دي، د کاکا زوی شو، د ماما زوی شو، د ترور زوی شو، ته دې ټولو نه پرده د ښځې له لازم ده. سړي له هم پکار دی چې هر رشته دار د کور ته نه رادننه کوي. د ښځې ماما زوی راغلی، د کاکا زوی راغلی، د ترور زوی راغلی، یا د خاوند دغه رشتې دي، بار دې ورسره په بیټک کې کیني که نه. کو تاله راغلی خو ستا ورسره ملاقات وشو، ښه خیال یې وساته. او که هغه په دې خبره خفه کېږي، نو پته ولګېده چې تاله نه دی راغلی، هغه کور والو دپاره بیا راغلی دی. نو په دغې چې هغه خفه کېږي او بې ځایه ځای خفه کېږي. نو حتی نو انسان لره احتیاط پکار دی. د لیور نه فرده ده، ښځه به د لیور نه فرده کوي، د ماما د زوی نه به فرده کوي، د کاکا د زوی نه به فرده کوي، د ترور د زوی نه به پرده کوي.